دا ټول نعمتونه مالامال ملک ده. پاکستان کې د هیڅ څه کمی نشته. په ځمکې باندې هم بې حسابه نعمتونه دي، د ځمکې لاندې هم بې حسابه نعمتونه دي. په دې غرونو کې نه هم دا ټول غرونه زموږ د نعمتونو نه ډک دي، او په سمندر کې د سمندر په تېر کې هم ټول نعمتونه دي، ګیس او پټرول ذخایرونه ډک ده. ورونو دلته بدقسمتي ده خصوصا دېرشو څلوېښتو کالو نه چې زموږ څه څومره قیادت راغله ده، نو هغه په خپله کې موږ شاګردان دي. یعنې چېرته هم دوی ته او د هغو دماغ په ریښېږي نه زموږ د عمل څنګه خدمت وکړو، د عمل وسایل څنګه راوباسو او بیا یې څنګه استعمال کړو. ورونو په دې وخت کې یعنې په 1 کروڑ روپیو کې 100,000 روپۍ جوړېږي، او په یو ارب کې 100 کروڑه روپۍ جوړېږي. او په دې وخت کې مو 59,000 ارب روپۍ دا موږ محفوظ یو. یعنې دا ډېره عجیبه غوندې خبره ده چې 59,000 ارب زموږ ټول بجټ 9,010,000 ارب ډالر ده، نه پاکستاني دي، 9,010,000 ارب او 59,000 د شپږو 7 کالو بجټ سره مستقل موږ ورونو قرضې نشو درکولی. بدقسمتي ده چې دوه قسمه خلک په معاشرې کې یو خلک هغه چې هغه قرض راواخلي چا نه، بینک نه راواخلي یا بل چا نه راواخلي او هغه خپل کاروبار په شروع کړي، کال 2 کې هغه خپل قرض هم ادا کړي او خپل هم په خپلو پښو ودرېږي. دا یو قسم د خلک، دا دیانتداره خلک دي، دا امانتداره خلک دي، دا سوچ سمجھ والا خلک دي، دوکه‌باز نه دي. یو قسم د خلک هغه چې هغه قرض راخلي او عیش و عشرت به کوي، او دا سوچ نه وي چې دا قرض به زه بیا واپس کوم. دا ډلپالۍ کوي یا بل څه کوي یا بل څه کوي، په 2-3-5 کروړه قرضه واخلي او په 5 کروړه واخلي او 3 کروړه یې خرڅ کړي او دې ته خوشحاله وي. نو زموږ د لیډرانو د 140 کالو نه دغه کار کړی. زه قاضي حسین احمد صاحب سره یو ځلې په سعودي عرب کې هم په یو پروګرام کې جدي کې یو پروګرام اوورسیز پاکستانیانو کړو، تقریبا 15-20 سال مخکې. غالبا هغه کال یې ما نه کیلي مدیر ګوان شفیع صاحب هم و او هغه پروګرام کې به نه و. تاسو یقین وسره کوئ چې هغه خلکو لیډرشپ قاضي حسین احمد صاحب ته دا خبره وکړه چې قاضي صاحب که چېرته پاکستان کې یو امانتدار او دیانتدار قیادت راشي چې موږ یقین وي دا پیسې خوري نه، نو په پاکستان کې هغه وخت کې 18-20,000 روپۍ قرضه وه. نو هغو ته وویلو چې دا صرف سعودي عرب کې څوک خلک دي، موږ دا ډونیشن کولی شو چې موږ دا ټول قرض تاسو ته راکړو. یعنې خلکو کې زموږ خلکو کې څه کمایي نشته. الحمدلله 22 کروڑ عوام زموږ غالبا 15-16 ملک وي په ابادۍ کې، او دا څه څومره نعمتونه څومره او خلکو سره وسایل دي، خو د انسانانو د وجو نه دي. چې کوم ځای کې انسان وي دا هر څه شي قدر وي، اوس کوم ځای کې انسان وي د هېڅ شي قدر پرې کوي. نو پاکستان دې حوالې سره مالامال ملک ده، او بیا دې کې 40-50% آبادي ځای کې 60% آبادي دا د ځوانانو ده. زه په دې پروګرام کې ګورم الحمدلله ما خیال ده 70% دا ځوانان دي، او داسې ځوانان هم پکې 4-5 ما په نظر راغلو چې ما ته پته وه چې دا په PTI کې مخکې وو. اوس الحمدلله د جماعت اسلامي دې پروګرام ته راغلي دي او ستاسو ملګري ته یې اختیار کړي ده. ورونو د الیکشن روان ده، موږ 3 کاندیډیټ یو، یعنې یو جماعت اسلامي ده، یو PTI ده او یو PDM ده. دا 3 کاندیډیټ یو عمران خان ده، یو غلام محمد بلور ده او یو زه. په دې کې مقابله ده. ورونو موږ خو د خالد بل صاحب نه راووله چې حاجي صاحب د هغو لپاره غم ده، خو انشاءالله زه به د هېچ چا لپاره غم نه وم. ما د الله تعالی په یقین ده چې که زه کامیاب شوم، ما به د یوې میاشتې ټول کمپین به زه په داسې انداز چلاوم، په داسې انداز که زه کامیاب شم، عمران خان به ما ته مبارکۍ ته راځي او غلام بلال به ما ته مبارکۍ ته راځي.
کې دا ټول مسایل موږ ټولو ته پته ده، دا د یو کس کار نه ده. الله تعالی دې موږ کامیابي راکړي. ما دا الله تعالی په ذات دا یقین ده چې انشاءالله داسې تاسو دلته څومره ملګري ناست دي موږ به ټول مشترکه د یو کار کوي، یو سوچ کوي، یو فکر کوي. نه به زموږ نامود او نمایش فکر وي، نه به زموږ د خپل نوم خبرې چې مانو د اخبار کې راشي، مانو د په دې تختې ولیکلی شي، هېڅ شي سره به د دې شوق نشته. موږ سره به یو فکر وي چې د پېښور کې یو هم بنیادي مسله دا پاتې نه شي. انشاءالله موږ به الله تعالی موږ ته کامیابي راکړه. چې د الله تعالی رضا وي نو موږ ته دې کامیابي راکړي، او که د الله تعالی رضا نه وي اړوند د کامیاب نه دي. موږ الله تعالی موږ ته کامیابي راکړه نو ټولو نه لومړی پرایورټي نه تربیت نه ډک تعلیم یافته پېښور مو پکار ده. یعنې سوا صرف تعلیم یافته نه، تعلیمونه خو دې ټولو کړي، تربیت نه ډک تعلیم یافته پېښور مو پکار ده. د صحت حوالې سره انشاءالله الله تعالی دې موږ ټولو ته توفیق راکړي. دلته څومره ناست دي د وړو بچي پورې هم چې دلته صحت موږ داسې یو کار پکې وکړو چې کوم د 2 نمبر، د 3 نمبر، د 4 نمبر د دوایي خرڅېږي یا د کومه د هسپتالانو د ډاکټرانو د یو مزاج جوړ شوی ده. دا به موږ د تبلیغ او دا وینا په انداز باندې په مینې او په محدث انداز باندې مهذب انداز کې به د خلکو سره میټینګونه کوو، تر هغې پورې به کوو چې څوک یې دغه رسول دې پېښور نه ختم کړي. دا پېښور به انشاءالله موږ د صحت حوالې سره او د تعلیم حوالې سره ټول پاکستان لپاره یو مثال جوړوو. ما دا حبیب الله صاحب هم ویلي وو، څو ملګرو نور هم راته ویلي وو چې یاره ته د خپل د مزاج او د هغه لږ بدل کړه. ورونو زما یو خپل مزاج د الله تعالی دی، په دې باندې ډېر د الله تعالی شکر ادا کوم. کوشش به دا وي چې د شریعت نه خلاف کار نه ونه شي، او که چېرته کېږي یو وشي خو دغه خاص انسان یم نو فخرا توبه وباسم وژاړم. خو دا مې یو دلته څه نقل نشم کولی، چا نقل نه کوم، بس دا یو قدرتي کمزوري ورته وایي او که صفت ورته وایي. بغاوت سره مو بالکل نه لري. جماعت اسلامي څه څومره اقدار دي، دا دومره اهم دي او دومره عظیم دي چې که موږ د جماعت اسلامي خپل اقدار ونیسو دا ټول خلک به موږ پسې راځي. موږ ته د چا د نقل ضرورت نشته. جماعت اسلامي الحمدلله په هر ګوره تاسو وګورئ چې سراج الحق صاحب د پاکستان صدر هم نه ده، وزیر اعظم هم نه ده، ډاکټر میر صاحب دی یا صرف ممبر هم نه ده په دې وخت. خو زه د الله تعالی ډېر لوی شکر ادا کوم په دې جماعت اسلامي او د دې په قیادت چې د نواز شریف عزت ته وګورئ، د زردالي عزت ته وګورئ، د عمران خان عزت ته وګورئ، د ایمل خان عزت ته وګورئ، او داسې د جوړک صاحب عزت ته وګورئ. دا چا عزت دی؟ او په خپلو اقدارو باندې به فخر هم کوو او د خپل اقدار به په ټولې معاشرې باندې چونکې اسلامي اقدار دي دا به رایج کوو. ورونو په اخر کې ګزارش کوم چې دلته ډېر زیات ځوانان ناست